سورة البقرة آيات نمبر 243. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت إلى آخر الآية. روم د دې آیاتونو د مخکې سره تعلق او ربط داسې دی چې دې نه مخکې الله تعالی د نکاح او د طلاق احکامات ذکر کړه. نو که نکاح ده او که طلاق دی، دا د الله تعالی حکم منل دي او د الله تعالی د حکم په مطابق باندې به انسان طلاق هم ورکوي او نکاح هم هغه کوي. اوس الله تعالی یو بل خپل حکم ذکر کوي او هغه حکم دا دی چې په عام طور باندې په مسلمانانو باندې ډېر زیات ګران دی. خو الله تعالی فرمایي چې کله زما حکم دی نو دا به خامخا منې، چې څنګه دې د نکاح خبره منله، چې څنګه د طلاق منله، نو دغه شان به دا حکم هم منې. او هغه حکم هغه د جهاد فی سبیل الله دی. او اصل کې دې شان نزول په باره کې علماء کرام داسې وایي چې په بني اسرائیلو کې بعضې خلکو د خپل پیغمبر نه مطالبه وکړه چې رک الله تعالی په موږ باندې جهاد فرض کړي او موږ د دشمن سره وجنګېږو نو ښه به وایي. دغه پیغمبر ورته ویل لکه نبی علیه السلام هم داسې ویلي چې ګوره د جنګ تمنا به نه کې، د مصیبت تمنا به نه کې، د جنگ تمنا به نه کې چې الله تعالی په ما باندې جنگ راولي، په ما مصیبت راولي، دا به نه کې. خو که کله راغی نو ګورئ بیا به په میدان کې مضبوط ودرېږي، بیا به تښتې نه. نو دغه شان د کې دې بني اسرائیلو ته الله تعالی وایي چې صحیح ده، بس تاسو باندې جهاد فرض شو، تاسو لاړ شئ وجنګېږئ. نو دوی بیا وتښتېده، دوی بیا د دې پیغمبر نه صحراونو ته وتښتېده، په یو ځای کې په بل ځای کې پټ شوه. وی چې دا خو ډېر زیات ګران کار دی، دا مونږ نه منو. نو الله تعالی یو دو فرشتې راولېږلې او په دوی باندې اواز وکړو او دا ټول یې په هغه صحرا کې مړه کړه. بیا یو پیغمبر تېرېدو نو د الله تعالی په حکم باندې هغه اواز کړی دی او راژوندي شوي دي. یو شان نزول دا دی. دویم دا دی چې په بني اسرائیلو کې یو وبا راګړه شوه، یو بیماري داسې راګړه شوه چې هغه بیماري به د یو انسان نه بل ته لګېده. ځکه امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي طاعون یو بیماري ده او دا په مخکینی امتونو کې هم الله تعالی را لېږلې وه او وروسته هم دا په خلکو کې راځي. لکه دې نه مخکې چې ګوره دا کرونا کم وایرس راغلی و، نو دا هم دغه شانته کې طاعون دی چې خلک پکې مړه کېدل، د یو نه به بل ته لګېده. خو په دې کې یو دا دی چې امتحان دی چې کم خلکو پکې صبر وکړو دا هغوی لپاره امتحان دی، کم پکې مړه شوه هغوی له الله تعالی شهادت ورکړو. نو دغه شان په دې بني اسرائیلو کې یو وبا د طاعون یو مرض راګډ شو، امتحان. نو اصل کې د طاعون مسله دا ده چې کم خلک په ښار کې دننه دي نو هغوی به بهر ته نه وځي، او بهر چې کم خلک دي نو هغه به د ښار ته نه راځي. ګوره دا پیغمبر علیه السلام 1448 سال مخکې دا خبره کړې وه چې کله په علاقه کې وبا راشي، طاعون راشي، نو دا خلک به را کنټرول کوي، دوی به بهر ته نه وځي، او بهر چې کم خلک دي هغه به دننه نه راځي. اوس تاسو که خیال کړی چې کله دا کرونا راغله نو حکومت هم داسې وي چې کوارنټاینونه وله جوړ کړه او هغوی داسې وي چې یاره د کلي خلک به دننه نه ځي، دا به بهر نه وځي. دقه د نبي علیه السلام په حدیث باندې دوی عمل وکړو، ځکه چې بله څه لاره نشته چې انسان په هغې باندې کامیاب شي. او ټول ډاکټرانو خلکو تحقیق په دې خبره وکړو چې یاره د یو حدیث باندې تاسو عمل وکئ نو دا بیماري کنټرول کیږي. نو اصل کې خو مسله داسې وه
چې تاسو به د کلي نه بهر نه وځئ. نو دا بني اسرائیل راولګېدل او دوی یو صحرا ته ووتل او الله تعالی فرمایي وهم الوف، دوی په زرګونو باندې وو. نو علماو یا 4,000 کسان یا 80,000 کسان. تفسیر مظهری لیکلي چې 10,000 کسان دوی بهر ته ووتل او د الله تعالی دا حکم یې مات کو. ځکه ما تاسو ته وی چې د الله تعالی حکم دا دی چې په کومه علاقه کې وبا راشي نو بیا به دا خلک بهر ته نه وځي، صبر به کوي. خو دوی ووتل، چې ووتل نو اوس الله تعالی یو 2 فرشتې راولېږلې، یو د دې صحرا په یو طرف ودرېد او بل په بل طرف، او دوی ته څه خبرې وکړې او اوازونه یې پرې وکړه. بس دا 80,000 کسان په دې صحرا کې په یو ځای باندې مړه شوه. نو وایي دا خلک چې وله راغله دا بهر چې کوم خلک وو هغوی چې وکتل چې دوی خو په یو ځای باندې مړه دي، وایي د کفن انتظام یې وله نه شو کولی او نه یې د قبر انتظام کولی شو. بس وایي داسې لوی دیواله یې ووهو او وایي چې بس دننه به ایسته کې څښا شي او په دغه ځای کې به پراته وي. نو دیواله یې ووهو، اړوکې شوه او تر دې پورې چې صرف ډانچې پاتې شوې. و یو ځل په دې لاره باندې حضرت حزقیل علیه السلام یا شمویل علیه السلام را تېرېدو. وایي هغه چې وکتل چې دا دومره ډانچې پرتې دي، وایي د الله تعالی نه یې درخواست وکړو چې الله تعالی دا څه چل شوی دی. نو الله تعالی ورته د وحي په ذریعه باندې وي چې دا دغه شانته کې یو قوم و، هغوی زما د عذاب نه تښتېدل، زما د امتحان نه تښتېده. نو الله تعالی په دغه ځای کې راګیر کړه. و حزقیل علیه السلام الله تعالی ته ووایي چې الله تعالی زه درخواست کوم چې را ژوندي که واپس. چې دعا یې وکړه، وایي دا ډانچې د یو بل سره یو ځای کېدې، وایي ډانچې برابر شوې. و بیا د پیغمبر وی چې یا رب یعقوب و رب موسی، اے د یعقوب علیه السلام ربا، اے د موسی علیه السلام ربا، یا الله تعالی داسې وکړه چې اوس دا غوښه پرې راوخېجوه. وایي د الله تعالی په حکم باندې په دوی باندې غوښه هم راوخته، پلې او وډوکې هر څه برابر شوه، خو روح پکې نه و. وایي بیا الله تعالی ته دعا وکړه چې الله تعالی روح پکې واچوه. روح پکې هم واچولی شو او دوی واپس راپاڅېد او یو بل ته یې کتل. اوس دا واقعه چې دی نو الله تعالی دلته ولې ذکر کړه؟ نو په دې کې یو حکمت دا دی چې دا د پیغمبر علیه السلام د نبوت دلیل دی. ځکه چې پیغمبر علیه السلام امي دی، نه د چا نه لوستل کړي دي او نه لیکل کولی شي او نه په کتاب پوهېدو. نو چې دومره پخوانۍ واقعه پیغمبر علیه السلام ذکر کړه او دا په تورات او په انجیل کې هم لیکلی شوې ده، نو دا د نبي علیه السلام د نبوت دلیل دی. یو دویم دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم خلک وو چې هغوی د مرګ نه بعد د زندګۍ قایل نه وو، هغوی بس چې انسان مړ شو بس ختم شو، خبره ختمه ده. نو الله تعالی ورته په قرآن مجید کې دغه خلکو واقعه ذکر کړه چې ولې تاسو ګورئ نه چې د حزقیل علیه السلام په دور کې داسې واقعه شوې وه او هغه 4,000 یا 80,000 کسان الله تعالی راپاڅولي نه، نو دغه شان به الله تعالی تاسو ژوندي کړي. نو ځکه دا واقعه الله تعالی هغه دلته کې ذکر کړه. خو بله علما دا وایي چې د دې نه یو حکمت معلومیږي. حکمت دا دی چې ګوره د مرګ نه یره او تېښته نه ده پکار. ګوره دې خلکو دا ووایي چې زمونږ دا مرګ به په دې علاقه کې نه لیکلی شوی، نو بس دوی بهر ته ووته د مرګ نه ویرېده. نو الله تعالی ورته وایي چې ګوره زما د قانون سره به ټوغې نه کوئ، د مرګ نه تاسو نه شئ تښتېدی. ځکه قرآن مجید کې الله تعالی بل ځای کې فرمایي یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. تاسو ته مرګ خامخا راځي، اگر که په مضبوط قلاګانو کې که په دیوالونو کې مرګ برته راځي. نو د الله تعالی قانون دا دی چې څوک د الله تعالی حکم ماتوي الله تعالی ولا اقشن سزا ورکوي. دا خلک د مرګ نه یریدل او د مرګ نه تېښته کوله، نو الله تعالی په مرګ راویستو. د دې وجې نه علما وایي چې که چا کم عمل پرېښودو، لکه کم خلک چې جهاد پرېږدي، نو الله تعالی په هغوی باندې یره مسلط کوي. ځکه دی خو دا جهاد د دې وجې نه پرېږدي چې یریږي، نو الله تعالی په دې انسانانو باندې یره مسلط کوي، په زړه کې به یری. یو دغه شانته کې کم انسان چې دعوت پرېږدي، د دعوت کار پرېږدي، د نیکۍ حکم چاته نه کوي، و الله تعالی په دې انسان باندې ذلت مسلط کوي چې کم خلک د نیکۍ حکم نه کوي. دغه شان کم خلک چې عبادت پرېږدي، دغه شان د الله تعالی بندگی پرېږدي او د قرآن مجید نه مخ واړوي. نو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زما د عبادت نه مخ واړوي، څوک چې زما د ذکر نه مخ واړوي، څوک چې زما د قرآن مجید نه مخ واړوي،
فإن له معيشة ضنکا د زندگی بلنډه او تنګه وي. اوس تاسو ګورئ چې عام طور باندې خلک فریاد کوي، ټیک شوه، مهنګایي هم ده او ظالمان حکمرانان هم دي، خو ډېر لکه زموږ خپله کمزوري ده. کمزوري دا ده چې لکه زموږ اعمال په شان کې برابر نه دي. او دې وجې نه علما وایي په دې کې خصوصا هغه خلک داخل دي چې هغوی د قرآن مجید حافظان دي او بیا قرآن مجید هیر کی. وایي دا آیت اصل کې د هغوی په حق کې دی چې ومن اعرض عن ذکري، چا چې د قرآن مجید نه مخ واړو او قرآن مجید یې هیر کو، فإن له معیشة ضنکا د ده زندګي به لنډه او تنګی. دا موږ په خپل ژوند کې ولیده. داسې ډېر زموږ ملګري چې هغوی د خپل علم پرېښودو سعودي عرب ته لاړه، علم یې کړی دی د هغې نه بعد سعودي عرب ته لاړه، او حفظ یې کړی دی د هغې نه بعد یې حفظ یې کو سعودي عرب ته لاړه. خو اوس هم چې زموږ سره میلاو شي یاره وایي موږ شل نه کړه. ما وایي زندګي موږ په زندګۍ کې سکون نشته، خیر پکې وایي نشته. ما وایي تاسو مزې وکړئ. زه اوس په خپله کې زما دا درس اوري مدینه منوره کې زما یو ملګری دی، نو زه چې تللی ما ته هلته کېږي یاره مولوي صاحب وایي تاسو مزې وکړئ. وایي ګوره موږ هم دلته کې خدمت کوو، وایي تاسو راغلي موږ ته خوشحاله یو، وایي سپینې جامې مو اغوستي او موږ دلته کې تباهي وشوه. زموږ دا خیال وکړه موږ به چېرته کې دا خبره شل کړو، شل نه شوه. وایي تاسو مزې وکړئ. نو ما ورته بس موږ په دې لږه باندې د الله تعالی به سره خدمت کوو، لږ غونډه کې چېرته ذکر کوو، پنځه وخته لمونځ کوو، بس ترتیب خدای پاک برابروي. نو دا د الله تعالی قانون دی چې څوک خپل دین ته سپک وګوري، څوک خپل علم ته سپک وګوري، څوک مثلا خپل قرآن مجید ته سپک وګوري او د قرآن مجید هغه یادولو ته سپک وګوري او د قرآن مجید هیر کي، نو د الله تعالی قانون دا دی چې د دې انسان زندگی بلند او تنګ بس د ده به چرته کې پوره به نه شي چې ته د ده نه اورې نو بس دی به فریاد کوي اگر کړي د پیسې وسرئ. ځکه وایي دې آیات نه معلومېږي چې ګوره چې کوم خلکو څنګه عبادت پرېښودی دی الله تعالی وله هغه شانتې عذاب ورکړی دی. اوس بله مسله دا ده چې دا طاعون چې کله راشي دا بیماري راشي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا باراني خلک به دننه نه ورځي او دا دننه خلک به بهر نه راوځي. ولې؟ نو یو خو حدیث دی، بس حدیث چې پیغمبر ذکر کړی بس زموږ په یقین دی. د دې وجې نه یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې په شام کې دغه شان بیماري راغله، د طاعون بیماري راغله. نو عمر رضی الله تعالی عنه ور روان او دی ویل چې زه دې کلي ته ورځم چې د خلکو حالات معلوم کړم. نو په دې کې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه، هغه ته یو حدیث ذکر کو چې ګوره داسې خبره ده چې نبی علیه السلام منع کړې ده چې کله په یو کلي کې دا بیماري راشي نو بیا به نه ورځئ. اوس په دې کې یو بل صحابي دی ابا عبیده بن جراح، دا یو ځل یو پهلوان صحابي دی. نو دی مړه په دې کې څه دی وایي راځو ورځو په یې هم نشته. نو عمر صاحب اوس دته قار شو چې ګور د پیغمبر علیه السلام حدیث مونږ ته راغی نو بیا مونږ له ورتلل نه دي پکار. نو هغه ټول لښکر را واپس کو د ښار ته ورنه راغی. خو علما وایي چې عقلي په دې کې څه وجه ده چې لکه پیغمبر علیه السلام ولې ویلي دي چې دا تاسو مه ورځئ او هغه خلک چې هغوی مریضان دي هغوی به بهر ته نه راوځي. ولې؟ وجه څه ده؟ لاجیک پکې څه دی؟ یو وجه دا ده چې که چېرته کې کم خلک هغوی دې کلي ته ورغلل او په دې کې بیماري لګېدلې ده نو په دې کې به ډېر بعضې خلک به چې هغه پکې مړه شي چې کم خلک ورغله و چې هغه مړه شي نو دلته چې کم کمزوري مسلمانان دي نو د هغوی به عقیده خرابه شي. هغوی به وایي چې په تقدیر باندې په اجل باندې به د هغوی عقیده خرابه شي. هغوی به وایي چې دا د بیمارۍ مړه کړه نو عقیدې د خلکو خرابېږي. نو دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې کوم ځای کې بیماري نو هغه ځای ته به ته نه ورځې ځکه چې د خلکو عقیده خرابه نه شي. یو دویم دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې فرمایي چې د دې بیمارۍ د کلي ته مه ورځئ نو دا د احتیاط ته وجې نه وایي. ټیک شوه چې الله تعالی هر څه لیکلي دی او تقدیر دی خو الله تعالی د انسان له عقل هم ورکړی دی او سترګې ول هم ورکړي دي. یو ځګي ته به وردانګي نه، احتیاط پکې. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د شپې وده کېږئ نو په داسې چت باندې مه وده کېږئ چې د هغې نه چاردیوالي نه یې تاو. ولې؟ احتیاط دا دی چې د خوب به چېرته کې ته راپاسې خیال به دې نه وي نو لاندې به ولیدلی نو مړه به نو ځکه دین اسلام وایي چې په داسې چاردیوالي چې دې نه یې تاو په هغه چت باندې به نه سملې. دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو وده کېږئ نو په هغه ټایم کې تاسو ډیوه مړه کوئ، اور مړه کوئ. ولې؟ وجه دا ده چې ته به ودئ سکروټه به راشي
او هغه به اور واخلي او وبسېځلی شي. نو په دې نن سبا دور کې د پیغمبر علیه السلام دی حدیث ته وګورئ، په دې ژمي کې عام طور باندې خلک دا هیټر چې دی نو اکثر ځان ته پرېږدي او دی اوده شي. چې اوده شي نو یو خو دا خبره چې دا کاربن مانو اکساید ګیس خارجوي، نو دا که دا ګیس لاړم نه شي نو د دې په خپله باندې دا ګرمایش تسلی شي ورو اکسیجن ختموي، دا یو ته جوړوي، د ور نه روان شي روان شي چې ستا پوزې ته راورسېدو بیا پاسېدی نه شي، یخ به یې خو پاسېدی به نه شي. اوس دلته کې د پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې که عمل وشي چې انسان کله اوده کېږي او ګیس بند کړي نو احتیاط پکې. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو کله اوده کېږئ اور مړ کړئ، ډیوه مړ کړئ. نو دغه شان پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو په یو علاقه کې طاعون بیماری لګېدلې ده نو احتیاط کوئ، تاسو مه ور داخلېږئ. یو دویم دا ده چې دا کم خلک دلته دي نو دوی به بهر ولې نه راوځي؟ د دې حکمت څه دی؟ د دې یو حکمت دا دی چې که چېرته کې شریعت اجازت ورکړی وی چې دا خلک دي تښتي، دا علاقه دې پرېږدي، نو مالداره چې کم خلک دي نو هغوی خو به ایسته کې ځان انتظام وکړي او محفوظ ځایونو ته به لاړ شي. او چې کم غریب خلک دي نو هغه به په دغه علاقه کې پاتې شي، نو ټول غریبانان به ختم شي. بله دا چې د کفن د انتظام یې څوک نه وي، په دې وجې شریعت دا وایي چې ته په دغه ځای کې پاتې شو، ګورې وځې به نه، که څوک وتښتوي نو ګورې دی به ګناهګار وي. یو دویمه دا ده چې که کوم انسان ته دا بیماري لګېدلې ده او دی د دې کلي نه راووتو نو په ده په دې جسم باندې خو جراثیم نښتي دي، نو په حالت د سفر کې به دله مرګ راشي. نو په حالت د سفر کې چې دله مرګ راشي او بیا د تکلیف یې او په یو صحرا کې پروت یې او څوک بیا تپوس نه وي، نو د هغې نه ښه دا نه ده چې په دې کلي کې مړ شي، څوک خو به دې ښخ کړي. دویمه وجه دا ده. درېیمه وجه دا ده چې ګوره په تا پسې جراثیم نښتي دي، نو نور خلکو له تکلیف ولې ورکې، نور خلکو له عذاب ولې ورکې؟ نو لہذا ته په دغه ځای کې کښېنه او راوځه مه. نو دین اسلام مسلمان ته د تکلیف ورکولو نه منع فرمایلې ده. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ باندې یا د مانځه په ټایم کې پیاز وخوري او جومات ته دې نه راځي. ولې؟ وجه دا ده چې مسلمانانو ته تکلیف میلاویږي او بیا زموږ خلک چې دی په جومات کې به کې اډرقیم وکړي او چې ښځې وکړي نو بیا نیم صف پورې هغه بیا خوشبویه خوره کړي. نو دین اسلام وایي چې داسې مه کوئ. دغه شان ده کې عام طور باندې خلک چې اوس دا کم خوشبو لګوي اکثر، نو دا عطر کې اکثر داسې چې په 10 روپۍ باندې عطر میلاویږي، نو هغه چې ولګوي نو ټول خلک په جومات کې سا نه شي اخیستی، خلکو ته الرجي ده. نو صاحب په ځان پسې به راکاږې نه، او که خامخا کې نو داسې اصلي شی پورې کوه، عود پورې کوه، مشک پورې کوه، چې کوم د سعودي عرب نه راغلي هغه شی پورې کوه. نو چې کوم شی خلکو تکلیف ورکوي به نه کوي. دغه شان زموږ خلک په ژمي کې داسې وکړي چې هلته خپې وینځي، دلته کې جورابې په خپو کې او بیا په کارپېټ باندې ګرځي. نو دا کارپېټ چې لوند شي دا خو بیا داسې بوی کوي چې خلک بیا سیدې لاړ شي نو بیا سا نه شي اخیستی، او دی چې دی نو خامخا او د ده په خپله هم ګورتونه پخېږي. دین اسلام د هر شیز لحاظ کوي. ګوره دغه شان پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فقها داسې وایي چې که چېرته کې انسان ته ترخونو بیماري، مطلب دا چې د ترخونو ډېر زیات بوی ځي او دی د جمع له نه راځي، ایسته دی په کور کې مونځ کوي، الله تعالی ورله ثواب ورکوي. ولې؟ خلکو تکلیف میلاوي. یو بیماري ده هغې ته بخر ویلی کېږي، هغه دا ده چې د انسان د خولې نه بدبویي ځي، نو دومره ډېره ځي چې خلک ورسره خواته نه شي ودرېدی. نو شریعت دې سړي ته وایي جمع له مه راځه، وایي په کور کې مونځ کوه بس وایي تا ته د جمع ثواب میلاوي. دا ولې؟ شریعت ته هم خیال دی. څومره عجیبه دی د خلکو د طبیعتونو، د خلکو د مزاجونو د هغې خیال ساتي. دغه شان یو سړی بیمار دی او بیمار دی او دی اوس په 3 کنټرو باندې را روان دی او کله غورځېږي او کله پاسېږي، د خلکو مونځ هم خرابوي، کله پیسې چل کېږي. نو شریعت ورته وایي بس په کور کې کښېنه که نه، بس هلته په کرسۍ باندې مونځ کوه، ټیک ټاک کار دی، ثواب به ته میلاوي. دا شریعت دا زموږ اصلاح کوي، تربیت کوي. نو دغه شان دې سړي ته انسان شریعت ورته وایي چې په کوم ځای کې بیماري لګېدلې ده نو دی به د کلي نه بهر نه وځي، ځکه نور خلک خرابېږي، نو بیا به دی بهر ته هغه نه وځي. نو دې آیات کې الله تعالی دا وفرمایل چې ګوره کوم خلک د مرګ نه یېرېده الله تعالی په هغوی مرګ راویستو، چې کوم خلک د کوم شیز د وجې نه د الله حکم ماتوي الله تعالی په هغې کې مبتلا کوي. لکه ګوره بعضې خلک د مال د لالچ د وجې نه حرام شروع کي، سود شروع کي، جواري شروع کي، دا خیال دی چې په دې باندې به زه مالداره شم. نو د الله تعالی قانون دا دی چې یو کال 2 پورې به ته مزې وکړي، خو بیا به د الله تعالی پسې دا پړی راټیټ کړي، چې راټیټ کړي الله تعالی به دې بیا ذلیله کړي، بیا به خلکو ته سوالونه کوي.
نو چې د مال تمه دي کوله الله تعالی د مال په ذریعه باندې بربادي چې د کوم شي لالچ دي کوله الله تعالی دې پاغي کې بیا عذابي نو شریعت احکامات ته هغه د خپل اندي کېنه دې آیات په ته د معلومي الم ترى آیتنا ګوري الى الذين خلقتا خرجوا چې وتلوا من ديارهم دخل کوروننا وهم ألوف او دی په زرګونو حذر الموت د وجه د یری د مرګنا فقال لهم الله فرمایل الله تعالی دیتا موتو مشي ثم احياهم بیا الله تعالی را ژوند کړه ان الله بشک الله تعالی لذو فضل خاوند فضل دے علی الناس فخلق باندی ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی وقاتلوا او جنگ وکي فی سبیل الله فلارد الله تعالی کی واعلموا افوشی ان الله بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدن کے دے او علم ولدے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين